أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې بهتر هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او نورو ته یې ښیي. د قرآن زده کولو دپاره موږ د نوراني قاعدې سبق شروع کړی دی. په هغې کې موږ د حروفو یا د الفاظو ویلو نه مخکې موږ د حروفو مخارج هغه شروع کړي دي او موږ ویل چې ټوټل مخارج 19 دي او په هغې کې موږ 14 مخارج ویلي دي په مخکینو سبقونو کې. او نننۍ ویډیو کې به موږ مخرج نمبر 14 15 16 17 دا مخارج به وو او په دې کې به دا وو چې کوم کوم حروف د دې نه ادا کیږي. اوس د ډېرو ملګرو به په ذهن کې دا سوال راځي یا د طالبانو په ذهن کې چې یاره حروف مفردات چې ورته وایي دا ټوټل یو کم 30 دي او مخارج هغه 19 دي، نو دا څنګه؟ هغې جواب دا دی چې حروف هغه یو کم 30 دي خو لیکن مخارج ځکه 19 دي چې د بعضې مخرج نه دوه حرفونه ادا شوي دي، د بعضې مخرج نه 3 حرفونه ادا شوي دي. لکه موږ ویلو د طا دال تا مخرج نه 3 حرفونه ادا کیږي. دغه شان ظا ذال ثا د دې نه هم 3 حروف ادا شوي دي. یا چې کوم نننی سبق موږ وو په هغې کې صاد ذا سین دا حروف ادا شوي دي، نو ځکه مخارج هغه 19 دي. مخرج نمبر 14 چې د هغې نه صاد ذا سین ادا کیږي هغه به موږ داسې معلومو چې کله د ژبې سر د کتنو غاښونو سر سره او برنو غاښونو سره هم ولګي نو د دې نه دا الفاظ او حروف ادا کیږي چې هغه صاد ذا سین هغه دي. په دې کې صاد دا 8 حرف دی، یعنی موټه به ویلی شي ځکه د دې د اداګۍ په وخت کې چې کله موږ صاد باندې ادایګي کوو نو زموږ د ژبې جړله دا به دغه ټایم کې په بره باندې ځي، نو دا ځکه پر ویلی شي. اوس په دې باندې موږ الف یا حمزه ولګو نو څنګه بیا ادا کوو؟ اس اس او دغه شان ز ز از از او دغه شان سین سین اس اس اس. مخرج نمبر 15 چې د هغې نه فا ادا کیږي او د دې معلومولو طریقه دا ده چې کله موږ د برنو غاښونو چې ثنای علیا ورته وایي د هغې 2 غاښونو سر د شونډو د نننۍ حصې سره ولګي نو د هغه ځای نه فا ادا کیږي. نو موږ به نن سبق کې دا مو چې د شونډو 2 حصې دي، یو بارنۍ حصه ده یو دننۍ. نو دې نه بیا مخکې چې کوم دی مخرج نمبر 16 کې د 3 حروف هغه هم ادا کیږي، نو ځکه موږ د شونډو 2 قسمونه وویل چې شونډې د دې 2 حصې دي، یو بارنۍ حصه هغه وچوي یو دننۍ حصه هغه لمدی. نو د فا په مخرج کې کله چې د برنو غاښونو سر دا د شونډې د نننۍ حصې سره ولګي نو دې نه فا ادا کیږي. مخرج نمبر 16 چې د هغې نه واو با میم 3 حروف ادا کیږي او دا د شونډو نه ادا کیږي، خو لیکن موږ ویلو چې د شونډو 2 حصې دي، یو بارنۍ حصه ده هغه وچه یو دننۍ حصه چې هغه لمدی. نو واو کې به شونډې راګول کیږي لکه واو واو. اوس دې باندې موږ حمزه الف ولګو نو څنګه به وو او 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 دغه شان با دا د شونډو د نننۍ حصې نه ادا کیږي چې کومه لمدی چې دواړه شونډې یو بل سره یو ځای شي نو د دې نه با ادا کیږي لکه با با اب اب. او دغه شان میم دام د شونډو نه ادا کیږي خو چې کله د شونډو بارنۍ حصې یو بل سره ملاو شي چې کومې وچه حصه ده
هغه یو بل سره ملاو شي نو د هغې نه میم ادا کیږي لکه میم میم ام مخرج نمبر 17 چې هغې نه غنه ادا کیږي او دا د پوزې د جړل نه ادا کیږي